زمونږ په دې پښتو معاشره کې پښتانه لګیا دي په دغه شپه یا ورځ باندې خیراتونه کوي په خلکو کې تقسیمي یا شربتونه روباسي نو دا هیڅکله جایز او په دې ورځ کې تکړه شوي شربتونه ورکړي دا شربتونه نه زمونږ پیغمبر ویلي او نه قرآن ویلي نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. ډېر خلک داسې راوتي دي چې هغوی په دې ورځ باندې ایصال ثواب کول وایي دا ناروا دي. نو دغې خلکو ته موږ په چیلنج سره په دعوې سره دا خبره کوو چې تاسو په دې باندې دلایل ووایئ چې یاره په دې ورځ باندې ایصال ثواب کول ناروا دي. هېڅ قسمه دلیل د دوی سره په دې خبره باندې نشته دی چې ایصال ثواب سواره دي چې دوی دې ته بدعت وایي او صرف د دوی په بدعت ویلو باندې یو دین زموږ نه بدعت کیږي. او دلیل په دې باندې سره نو دلیل په زموږ سره د قران کریم آیات مبارک ته قران کې الله تعالی فرمایي قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى. ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت ته وایا چې ما تاسو ته کوم دین راوړی دی نو زه تاسو نه په دې دین راوړلو باندې او خودلو باندې څه اجرت او مزدوري نه غواړم بلکې صرف دا خبر چې تاسو به زما د اهل بیت سره مینه محبت کوئ او مینه محبت کوم او تاسو مؤمنان ته پوښتنه کو هر مسلمان وای زما د اهل بیت سره محبت ته خدای محبت اظهار کول پکار دي. نو اظهار د پاره یو طریقه دار چې د اهل بیت سره احسان کول او چې کم خلکو پات شي دا غو سره احسان په دې طریقه باندې کیږي چې دا غو د پاره ایصال ثواب وکړي شي. نو په لسم محرم باندې کچرته کې څوک شربتونه صدقه کوي یا څوک ګونګړي صدقه کوي یا د دینه علاوه څوک ریجی صدقه کوي یا هر قسمه نوافل ادا کوي روزه نسی او د دغه د ثوابونو د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیت روحونو ته او هغوی ته ور وبخي نو دا باعث د ثواب دی بلکې دا په هغوی په مونږ باندې یو حق دی چې مونږ دغه حق ادا کو ځکه خدای حضور علیه السلام مونږ ته دین را رسولی دی او د دین په بدل کې هغوی زمونږ نه صرف د یو مطالبه خدای تعالی کړې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره محبت کوئ او یوازې په خوله باندې محبت چې دی نو دغه محبت حقیقي محبت نه دی او حقیقي محبت دار چې د هغوی سره د محبت اظهار وکړی شي. رب ذوالجلال زموږ او ستاسو د ټولو د حضور علیه السلام د اهل بیت سره محبت او صحیح دین په دوانه جهان باندې نصیب کړی.